دواړه جنازې د یو کور نه چې ووتې نو د کور والو سره د علاقې د خلکو زړونه هم ډېر زیات خفه وو. چل څه وو، هغه کم داسې کار وو چې نتیجه کې دوه ښځې خپل سکه ورور قتل کړي. نو دو یعنی طاهر تماچه راوښکله او ډزې شروع کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زیم کیسر خان او تاسو ګورئ کرایم کہانی. ګرانو ملګرو، په 2 اپریل د مردان ضلعي تاڼې لونخوړ کې یو سړي خپل حقیقي مور او خور په وینو کې ولامبول. دا واقعه ډېره دردناکه وه. دواړه جنازې د یو کور نه چې ووتې نو د کور والو سره د علاقې د خلکو زړونه هم ډېر زیات خفه وو. خو چې دا چل څه وو، هغه کم داسې کار وو چې نتیجه کې دوه ښځې خپل سکه ورور قتل کړي. FIR څه وایي او ملزم څه شو، دا ټول تفصیل چې څومره موږ ترلاسه کړی شو ستاسو خدمت کې وړاندې کوو. خو هغه ملګري چې د کرایم باره کې تازه او نوې ویډیوز کتل غواړي، هغوی ته خواست دی چې زموږ چینل کرایم کہانی په یوټیوب، ټیک ټاک، فیسبوک او انسټاګرام خامخا سپورټ کړي. ګرانو ملګرو، طاهر او د هغه پلار دواړه مزدور کار وو. د دوی لوی خاندان وو، خو ورور ټبرې وو. طاهر د واده نه پس خپل مور پلار نه بیل شوی و او خوا کې بل چرته په کرای پروت. خپل بال بچ، ګرانی، خرچې، د کور کرایه او نور هر څومره چې د یو عام انسان د ضروریات اخراجات وي نو طاهر هم ورسره مخ وو. د څو ځل خپل مور پلار ته ویلي وو چې دله کور کې خپل حصه ورکوي چې څه کار پې روان کړي، خو دې خبرې څه سمې نه خوړو. د طاهر خپلې مور بخسې دی او پلار ګل محمد ولد ظریف ګل سره په دې خبره ډېر ځل تاوتریخوالي ته هم خبره رسېدلې وه. خو کم اطلاعات چې پولیس ته ترلاسه شوي دي هغه دا ښیي چې د طاهر مور بخسې دی دا نه غوښتل چې کور دی د ویش کار شي. بل طرف ته د طاهر پلار ګل محمد د خپل زوی دغه مطالبه جایز ګڼله. وخت تېرېدو او د طاهر د صبر پیمانه سر ته خطا. په 2 اپریل دا سړی یعنی طاهر کور ته خپلې مور سره خبرو له راغلی و. په دغه ورځ د ځان سره تماچه هم راوړې وه او دا فیصله یې کړې وه چې که نن دا مسله هواره نه شوه نو بس بیا به خپله یو سکوټه فیصله کوي. او هم هغه وشو. په دغه ورځ چې شور زوږ سیوا شو او د طاهر مور کور کې د برخې ورکولو نه انکار وکړو نو د یعنی طاهر تماچه راوښکله او ډزې شروع کړي. دا ډزې دومره زیاتې وې چې پولیس ته خو لس کوکې د موقع نه ترلاسه شوي دي. ملزم طاهر خپل مور باندې چې کمې ډزې وکړې نو هغه په ټکي مړه شوه. دغه دوران د مور بچکولو د پاره د ملزم طاهر خور کلثوم هم منځته راغله او هغه هم په دغه واقعه کې سخت جوبله شوه. کلثوم اسپتال ته ورسولې شوه او هلته یې ساه ورکړه. پولیس د ملزم پلار ګل محمد پر رپورټ مقدمه درج کړه. د پولیس ابتدایي تفتیش په نورو خبرو هم انویسټیګیشن کوي، خو بظاهره او د FIR مطابق دغه کیس د کور په تنازع شوی دی. تازه ترین اطلاعات دا دي چې عدالت ملزم طاهر له ضمانت قبل از گرفتاری منظور کړی دی. دغه BBA چې ختم شي د پولیس باقاعده کار به شروع کیږي. د ملزم کسټډي به دوی غواړي، انویسټیګیشن به کیږي، خو بېشکه چې واقعه افسوسناک او دردناکه ده. د مقتولې ښځې نور زامن او لوریانې هم شته. خاوند یې مدعي دی. داسې کیسونو کې اکثر روغې هم وشي او د مقتولانو وینه وبخښلی شي. د عدل او انصاف نظام داسې دی چې څه ویلو ته اجت نشته. که دغه د واقعي وجوهات هر څه وي خو انصاف خپل تقاضې لري او بینا سترګو ته
ښکاري هم. مخکې که دغه کیس کې څه اهم پیشرفت کیږي نو زه به تاسو سره ضرور شیر کوم او تاسو به خبرو. ډیره مننه.